په منګورا ښار کې د پیشو په شان درانه منګکانو د ښاریانو ژوند ګران کړی دی. په ښار کې 1 کیلو څخه تر 15 کیلوګرامه پورې زرګونو منګکانو خلکو ته سخت زیانونه رسولي او ښاریانو ته یې درانه ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د چرګ په ډول منګکانو تر دې دمه د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونو کسان غوڅ کړي دي. کورونو، دکانونو او نورو مالونو ته هم زیان رسېدلی دی. دا منګکان دیوالونو ته په ختلو کې هم ښه دي. دوی د کمرو پردو پورې خوري، روشندانونو، کړکو، پایپونو، دوی ودانیانو ته له ټولو لورو ورننوځي. د سبزی مارکیټ سره نږدې اوسیدونکي وایي له غرمې وروستو لوی منګکان په لارو کوڅو کې ګرځي او په خلکو بریدونه کوي چې له امله یې ډېر خلک د ماسخوتن مانځه لپاره جومات ته د تګ نه هم ډډه کوي. په دې لړ کې د واسا سوات اپریشنز منیجر میا شاهد علي ویلي دي چې یو انسپکټر او د هغه 15 کسه ډله هر ورځ د منګکانو پر ضد اپریشن کې مصروف دي. دوی په ورځ کې له 100 څخه تر 250 منګکان وژني. هغه د خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو کورونو کې منګکانو زهر وکړي. مظفر شاه، MP نیوز، سوات.